أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نننی درس کی بہ انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 35 36 37 درې آیاتونه انشاءاللہ العزیز ویلے کیږي. دین مخ کی آیات کې الله جل جلاله فرمایي ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الله وی چې دا مونږ چې نو دوی له چناو کړي دوی مونږ غوړه کړي دي. وس آل عمران کې سوکو نو آل عمران مونږ مخ کې پرون هم بیا ویلو چې د عمران نه مراد عمران بن ماسان رحمه الله دی چې کم دا چنانو په دا کې تر ورسته د عمران بن قیس بن لاوی بن یعقوب علیهم السلام دا غوینه ورسته چې کم د حضرت موسی علیه السلام پلارو. تفسیر خازن کې لیکلی چې دا عمران د موسی علیه السلام د پلار نه تقریبا 1800 سال ورسته چنانو هغه راغلی. نو د عمران نه مراد چنانو هغه د حضرت مریم علیه السلام پلار د حضرت عیسی علیه السلام نکه عمران چنانو هغه مراد دی عمران بن ماسان. وی چنانو هغه لیکلی دی چې د عمران زوی و هارون او که خیال مکړی بیا سورت مریم کې هم راځي چې نو آلتیا خلکو کله چې عیسی علیه السلام وشولو بیا چې نو مریم هغه راوړو نو د هغوی ورته چې نو هغه داسه دی یا اخت هارون چې نو د هارون خور. نو دو تفسیر پای کې نه خو بهرحال نو ذخیرة الجنان او دغه شانت خازن د دواړو کې لیکلی دي د کسان ته یار هړم کویدل نو د کې لیکلی دی وای چې دغه نو وای دغه عمران بن ماسان رحمت الله علیه د دوی زوی و اوس چې کله د دوی زوی ولو هارون نو د په حالت د ځوانۍ کې چې نو هغه وفات شولو. نو کله چې د ځوانۍ په حالت کې وفات شولو نو د دوی مور حنه بنت فاقوزه دا د مریم علیه السلام مریم رحم رضی الله تعالی عنها د دې مور و او د عمران بیبي و او د دې دویمه خور و عائشہ بنت فاقوزه چې دا په حضرت زکریا علیه السلام باندې چې نو هغه واده و. نو دلته دا حنه بنت فاقوزه بیا چې کله د دې عمر هم لګو شو ځوانۍ کې غزوی چې کوم ته د هم وفات شولو نو دی بیا د الله جل جلاله نه چې نو هغه دعا وغوښتله چې الله مال چې نو هغه بچی راکې او دغه بچی بچنه نو هغه محررن دای به ماستا د بیت الله شریف د خدمت د پاره چې نو هغه فارغ کړي دغه د پاره بده فارغي زوب په د باندې دنیوي سکار چې نو هغه بنکم دا صرف او صرف ستاد کور چې نو هغه خدمت کوي زکه چې د دې پلار د دې خاون د مریم چې نو هغه پلارو عمران د چې نو هغه د بیت المقدس د مسجد اقصی چې نو خطیب او امام ولو. نو دی وی چې وزوی می وفات شو نور بچی مشته نه نو آسی نه چرته مونږ چې نو د دغه خدمت نه محروم پاتې نشو نو دغه د پاره وکړو. تفسیر خازن کې سره یو واقع چې نو هغه نکلی ده وای دا چې نو هغه بیا د تمنا کله وکړه نو دې څه خدای د عمر هم کافی شو او د خاون عمر هم کافی و یو ورځ دوی چې نو بهر ته ودله
کور سره خواته بهر ووتله هلته د ونې د یو سوري لاندې کېناستله اوس چې کله دغه ونې سوري لاندې ناسته وه نو په هغې کې یو مرغۍ راله او د هغې په خپل مخوکه کې چې نو هغه لږ خوراک راوړو او په هغې جالې کې ورکوټی بچې و هغې نه چې نو په خوله کې ورکولو دی چې کله دغه منظر ولیدلو نو د دې په زړه کې د بچي چې نو هغه تمنا پیدا شوله نو دې په دغه وخت کې چې نو بچي تمنا پیدا شوه نو دعا یې وکړله او د دعا سره دا وی چې الله دا به ما ستا د کور د پرده زما نظر دی چې زما له د کم بچی راکړو نو دا به صرف او صرف ستا چې نو هغه د کور خدمت کوي دی به بل کار چې نو هغه نه کوي نو چې کله راله کور چې نو هغه عمران رحمت الله علیه ته وی نو هغه وی دا خو تا وکړه نو خو اوس که چېرته چې نو هغه ستا لور وشي نو بیا به څه کوي او هغه خو دغه شانتي خدمت کولی نشي نو ځکه د دویم آیت کې بیا راځي فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى نو دی بیا الله رب العزت ته خپل عذر وکړو یا الله ما خو نظر منلی او د نظر په صورت کې هم دا خبره کړو چې کته مال بچی راکو نو دا بچی به زما د بیت المقدس د خدمت لپاره فارغي دی به دغه کوي د خپل پلان سه براټینګي د بیت المقدس خدمت وکړي نو دا خو استعمال لور راکړه او لور چې نه هغه خدا کار نشي کولای او الله اعلم بما وضعت نو نو الله رب العزت عالم دی پاغه سبانه چې کم تازه غلي تفسیر خازن کې لیکلي دی یو پدې کې وضاحت باندې چې کله پدې تا باندې پیش ویل شي نو دی وی چې اسنه ګوره ما الله له خبر ورکو الله خو خبردار ذات دی نو د خپل دغه تردد ختمول نه پاره بیا د سی وی چې والله اعلم بما وضعت الله ته خپتر چې ما سزه ګولې نه الله ته د حکمت چې نو هغه معلوم دی نو کله چې دغه وشولو نو په دغه وخت کې دوی دا بیا راوستل او د بیت المقدس چې په دغه وخت کې کومه انتظامیه و کومه کمیټي و کم چې نو حضرات خدمت والول هغه حضرات ته پواله کړل په دغه وخت کې دا غوي تعداد چې نو هغه 29 ولو او د دې مشر چې نو هغه حضرت زکریا علیه السلام نو د دې چې کله راوستلو نو وس دی وی چې کم یو کس پیدا کړي مخې د دویم رکو کې هم هغه بیا را روان دی نو وی چې نو دوی بیا په دغه باندې دغه واخیستلو یو وی چې زوبې د خدمت کوم بل وی نه د زما د استاد لور د زوبې چې نو خدمت کوم بل وی د زما د استاد لور د زوبې خدمت کوم ځکه کله چې دغه حملو مریم چې نو لا پیدا وشي نو په دغه دوران کې بیا عمران رحمت الله علیه چې نو هغه وفات شولو نو دی په دغه باندې چې نو هغه مسله جوړه شوله هر یو سړی چې نو هغه دا کول چې زبیدا کوم زبیدا د کفالت کوم نو بیا خبره په اخره کې داراله چې قراندازي به پوشي چې د چا په قسمت باندې چې نو هغه را او خطر بس هغه سړی چې نو هغه به سکه کفالت به کوي نو دغه قراندازي ته چې نو هغه دوی تیار شولو قراندازي چې نو هغه صورت دا ونو چې دوی چې کم تورات به لیکلو هغه قلمونه راوستل او په دغه قلم باندې هر یو کس د خپل نوم ولیکلو او یا بعض حضرات وی چې دغه سره هر یو کس خپل یو نخ چې نو هغه سره منسلک کړل یو ځای کړل او دا قلم چې نو ته دا شول چې دا به مونږ د وبو ته واچو نو او به هر درون شي چې نو هغه خکته راکاږي د چا قلم چې نو هغه بر راوختل او په سر باندې ور دیدو هغه سړی چې نو هغه به د کفالت کوي دویم تفسیر چې نو هغه لیکل نه خازنوم د غشان ذکر کړي ذخیرۃ الجنانم د جلالین کې دی دویم تفسیر لیکل دی وی چې نو اوبه لکه زمونږ د اوبه پر چې نو هغه د منګوري د طرف نه را روان دي دغه نه را روان دي پخکته بهږي نو دی وی چې مونږ به دې ته دا قلمونه واچو د چا قلم چې اوبو وبې ولو جوغه به پاتې شي او د چا قلم چې اوبو کې برش ول او په منګوري طرف ته په پور ته روان شو د کم طرف نه سمت نه چې اوبه راځي هغه طرف ته روان شو نو بیا به هغه سړی چې نو کفالت کوي کله چې ورته دغه واچولو نو د زکریا علیه السلام قلم چې نو هغه په پور ته روان شو د اوبو د سمت طرف ته چې نو هغه روان شو د کم طرف نه چې اوبه را روانې هغه طرف ته شو نو زکریا علیه السلام ته چې نو هغه د کفالت میلاو شو ځکه دې نه مخکې زکریا علیه السلام د دې د کفالت یو داوا هم کړی و داوی چې نو هغه دا کړی و چې د دې خور د دې ترورو څنګه چې ماته استوي چې د دې دویمه خور چې نو هغه و عائشہ بنت فاقوزه چې هغه په زکریا علیه السلام واده نو چې ګوره زما سره د دې ترور ده
او د مور نه وروستو حضانت د کفالت چې دی نو حقدار نیا او ترور وي. نو زما سره ترور ده نو زه زیات حقدار یم. او چونکې د هغوی وي چې نه څنګه ستا استاز دی داسې زمونږ هم استاز و، څنګه ستا د استاز لور ده داسې زمونږ هم ده، موږ به یې دغه کفالت چې دی نو هغه کوو. زمانه چې نو هغه بدل وه ورې که چېرته وس داسې شولې نو بیا به مونږ قراندازي په دې کوو چې تو به یې کوې او هغه بل وایي چې نه تو به یې کفالت کوې ولې یوازې زما استاز اوسه. نو هغه داسې بدله زمانه. نو بهرحال نو دې چې نو هغه دغه وکړلو. نو بیا چې کله دغه وشولم نو د دغې نه وروستو دی الله رب العزت ته وی چې یا الله دا چې نو ما خو دغه جنۍ وزېږله. الله رب العزت وی لیس ذکر کالانثی، تا چې کم الک وغوښتلو دا د دې جنۍ په شانتې نه دی. یعنی الله رب العزت د هغه نه ډېر خیر او برکت په دې کې ښودی. او هغه دا وشونو چې د دې نه الله جل جلاله بیا حضرت عیسی علیه السلام چې نو هغه پیدا کړو او په داسې خرق العادت پیدا کړو چې بغیر د پلار پیدا کړو. و انی سمیتها مریم، بیا چې نو د مریم مور چې نو حنه بنت فاقوزه وی الله ما د دې نوم چې نو هغه خو د مریم. و انی اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، زه چې نو هغه ستانه دعا کوم یا الله دله پناه چې نو هغه غواړم ستانه پناه ول ورکې او د دې اولاد لره د شیطان رټلې شوی نه، ځکه دا خو جنۍ ده او پلار نشته رور نشته. نو یا الله زستانه دا دعا کوم چې دا د شیطان نه چې نو هغه مردود نه دا محفوظ کی. مریم معنی امام بخاری رحمت الله علیه چې نو هغه کړی ده چې مریم معنی عابده ده، یعنی دې چې نو مانوم خو د عبرانی ژبه کې مریم ویل کېږي عابده ته عبادت کوونکی، او بعض معنی چې نو هغه خادمه کړل خدمت کوونکی. بیا حدیث مبارکه کې راځي د بخاری مسلم دواړو روایت دی هر ماشوم چې کله پیدا شي نو شیطان راشي او دله چې نو پر ترخ کې یو ترک سکونډ چې نو هغه ورکی نو دې په جړا شي شیطان ورته خپل حلیه او شکل چې نو هغه وخی چې ګوره وروسته به سره ګورم. سیوا چې نو هغه د بیبي مریم او د هغې د بچي نه حضرت عیسی علیه السلام نه. دویم روایت د بخاري چې نو هغې کې راځي هغې کوي چې سیوا چې نو هغه د عیسی علیه السلام نه چې الله رب العزت هغه د شیطان د دغه سکون نه چې نو هغه محفوظ کړی. کله چې هغه رالو او دغه سکونې والا ورکولو الله رب العزت دغه او د شیطان او د عیسی علیه السلام په منځ کې حجاب پرده چې نو هغې حایله کړله. الله وی فتقبلها ربها بقبول حسن، الله وی چې نو هغه الله پاک قبول کړه په بهترین طریقې سره، هغه قبولیت او راوي ټکوله رالوی یې کړله په ښکلې طریقې سره. تفسیر خازن کې دی پورې لیکلي چې بغیر د پوینه ځکه دا چې څنګه وشوله رای وړله نو بغیر د پوینه به دا چې دی نو هغه لوی شوله. دې ته به قدرتي چې نو هغه غذا میلاوې ده او دا به چې کم ماشوم به په میاشت کې سوره لویدو نو دوره به دا په ورځ کې لویدله. نو په دې طریقې سره چې نو هغه رالوی شوه. وکفلها زکریا دغه قصه موږ وکړه. کلما دخل علیها زکریا المحراب، نو کله چې دا بیا لږه لویه شوه زکریا علیه السلام دی چې نو هغه په بیت المقدس کې بره چې نو هغه یوه کمره جوړه کړله او هغه کمره چې نو هغه ګیر چاپېره نه په هغې کې کړکۍ دغې وکړلې چې هغې ته وښکته ټول هر څه ښکاره کېدل او په دغې باندې دروازه یې وکړه او هغه کمره یې وله دومره اوچته جوړه کړه چې بغیر د سیړو نه به د هغې ته څوک خطې نه شو. زکریا علیه السلام به دې له خوراک څخه کار څه چې نو هغې انتظام به وکړو بیا به یې چېرته تلو نو دروازه به یې بنده کړه بار غاړې به یې ورته تاله وواله. نو چې زکریا علیه السلام به کله واپس رالو نو د مریم علیه السلام سره به ناشنا میوې چې نو پرتې وي د جمع مالټې به سره چې نو هغه په جون جولای کې چې نو هغه پراته وي د جون جولای چې نو هغه هندواني او دغه شان چې نو شلتالان دا به سره په سور جمع کې چې نو هغه پراته وي. یعنی د ګرمۍ میوې به سره په یخنۍ کې د یخنۍ میوې به سره ګرمۍ کې د رزق سره به پروتو. نو دلته چې نو هغه ورته وي چې زه خو ما خو ور بند کړی سیړی مې لرې کړی دې ځای ته خو د چا رسایي چې نو هغه کېږي نه. ان لکي هذا ای مریم دا تا ته د کم طرفه رالن؟ قالت هو من عند الله. نو مریم بچنه نو هغې به ورته دا د الله د طرفه. نو دې ځای نه معلومه دا شوه چې کرامات د اولیاو دا حق او سچ دی قرآن نه د هغې ثبوت شته. معجزات د انبیا چې نو هغه حق او سچ دی قرآن نه چې نو د هغې ثبوت دی. البته داسې ده چې په کرامات د ولی کې د ولی چې نو هغه اختیار نه دغه کرامت دا فعل د الله دی صرف د ولی په لاس باندې الله پاک ظاهروي. لکه دلته وس دوی چې نو هغه دغه بې موسمه میوې چې نو ورکول نو دغه فعل د الله دی خو د بیبي چې نو هغه مریم په لاس الله پاک ظاهر کړل
نو کرامات د اولیاء چې نو هغه حق او سچ دی دغه شانت چې نو هغه معجزې کې وګورئ د موسی علیه السلام معجزه د حضور علیه السلام معجزه انور چې سپومید و ټوکړې کول د نور دنیا شي چې نو هغه معجزې دي 300 نه د پاسه معجزات د الله د پیغمبر چې نو هغه حضرات کتابونو کې راجمه کړي صرف نو دغه کې د پیغمبر چې نو هغه اختیار نه وي اختیار فعل د الله وی پلاس د پیغمبر چې نو هغه ثابت دي نو کله چې د پیغمبر پلاس ثابت شي نو هغه ته بیا معجزه لیکن نو دا حق او سچ دي ان الله يرزق من يشاء الله رزق ورکوي چاته دی غواړي بغیر حساب بغیر د حساب بغیر حساب مونږ پاتر درس کې معنی کړو به حساب بشمار او بلا مشقت او تکلیف الله دې مونږ ته صحیح په نصیب کړي اذ قالت هر کله چې اویلو امرأة عمران بیبی چې نو د عمران ربي ای زما رب انی نظرت بشک ما نظر منل لکه تا د پر ما هغه صافي بطنی چې زما په خېټه کې دی محرر آزاد کړی شوی فتقبل مني پس قبول کړی زمانہ انک انت السمیع العلیم بشک تو اوریدونکې په فلما پس هر کله وضاعتها چې وزېګل واغې اغلنا قالت نو وی ویلو ربی ای زما ربا انی وضعتها بشک ما وزګلو دا انسا جنی والله الله پاک عالم خپوا دے بما پاغ سا وضعت چنی زګولې وليس ذکر او نه دے هلکل انسا پشاند جنی و انی سمیتها او ما داغه نوم خود دے مریم و انی اعوذها او بشک ز په پناه کې چې نو هغه در کوم بکستا و ذریته د اولاد من الشیطان الرجیم د شیطان مردود نه شیطان رټل شوی نه فتقبلها پس قبول کړی دا فتقبلها پس قبول کړل چې نو هغه ربها رب داغین بقبول حسن فقبل ولو خوصره وانبتها او راوي ټکول رالو یکړه نباتن حسنا پر ټکول لوی ولو خل سره وکفلها زکریا او په کفالت کې ورکړل زکریا ته حواله کړل زکریا ته کلمہ دخل علیها هر کلمه چې داخله دعا دی باندې زکریا علیہ السلام المحراب حجره کمره محراب تا وجد عندها نو بیا به مندلو داغه سره رزقان روزي قال نو ویلو دا یعنی زکریا علیہ السلام یا مریم اے مریم ان لکی هذا دا د کم زینتا ترالم قالت نو ویلو اغه هو من عند الله دا د الله د طرفنا ان الله بشک الله پاک يرزق رزق ورکي مې یشاء چاته چې غواړي بغیر حساب به حساب بلا مشقت